18 غنټې دلته زه ولاړم نو ما خپونه د ما مزغونه د ما لسونه یو پروردګار خبر دی ما خو چاته نه فیلینګ خو څوک چاته زهره ویل نشي او تاسو خپل ګوري په من میدان ولاړم الحمدلله ما ته الله پاک یو داسې یو ذهن راکړی دی فن راکړی دی چې پوره دنیا کې په دومره کم ټایم کې په یو منټ کې چې ما نه ښه ټیک ټاک جوړ کړو نو زه به هغه ته انعام ورکړم. ګولډن مین حالات دی ولې جوړ کړي دي؟ بچی ګولډن مین خو الحمدلله پورا ورلد کې یو سټانډرډ دا یو کلاس نامه ده کنه جی جی نو انسان سره مجبور شي یا بیروزګار شي یا بچی سره خوراک غواړي نو به قدم تکړه سره هغه خپل بچو د پر هر کارو کی کا صفائی سره کوي کا کپڑے وینځي او څوک یو کارم کوي خو حلال رزق وي ځکه علماء کرام فرمایي حلال رزق غټن ول دی الله پاک دوست دی نو ضرور پی ایس ایل 8 کې به ان شاء الله الرحمن د کی پی کې فرست ګولډن مین رحمت دورانی سے بتا سو گو رہی کدے اللہ خو خوی انشاءاللہ زب خپل پرفارمنس پی ایس ایل 8 کی پھر کونو دا پارا بالکل تیار ہیں. السلام علیکم. ویلکم سر ماشاءاللہ استری ماشاءاللہ او په خیر راغلی جی مننه جی. السلام علیکم. قدرمنو په دغه لار تېرېدم دا محترم مې ولیدلو ملګري ته مې وی چې مجسمه د هغه وی نه جی انسان دی د سلوټ وکړو راکوش ورته خبر اترې ور سره کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه جی. دا ګولډن مین حالات دی ولې جوړ کړي دي؟ بچی ګولډن مین خو الحمدلله پورا ورلد کې یو سټانډرډ دا یو کلاس نامه ده کنه جی جی نو انسان سره مجبور شي یا بیروزګار شي یا بچی سره خوراک غواړي نو به قدم تکړه سره هغه خپل بچو د پر هر کارو کی کا صفائی سره کوي کا کپڑے وینځي او څوک یو کارم کوي خو حلال رزق وي ځکه علماء کرام فرمایي حلال رزق غټن ول دی الله پاک دوست دی. جی جی بالکل. د څومره وخت نه دغه ګولډن مین جوړ شوی تاسو؟ تقریبا 1 سال سے 2 مہینے شوی الحمدلله 23 مارچ سن 2022. ویلکم سر مهربانی الله آباد رکھے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جلی توزگر چلنے سے جی جی او پورا کې پکې کې الحمدلله چار چار تزم خلک مینا محبت را کوي او تعاون کوي د خلکو د مینا محبت ډیره شکریا. مننه. الله دې وکړي چې زمونږ پښتانه پرمختګ وکړي او مخکې لاړ شي. بیا که مونږ ګورو نو زه هغه ځای نه زما تا ته فکر و ما کې یو احساس و چې د هغه ځای نه ته هر ګاډي ته سلوټ کې خو ما داسې څوک ونه کتل چې هغه راغلی او تا له شکرانه په جیب کې اچولی ځکه ستا مو واړه واړه بچي دي. بالکل سر جی دا خو ما ته باندې یقین ده هر څه ورکوونو والا ذات الله پاک ده. الله پاک فرمایي والله خیر الرازقین کنه که موږ انسانانو پسې ګرځي انسانانو تمه ساتو نو به خو الله پاک نو ذلیلې مو ټول توجه الحمدلله الله سره پکاره ده. الله پاک د خلکو زړه کې سو اچولو ان شاء الله الله به ما ته دلته رسي او زه د خلکو کسرا کی کرانه کی ما کار د خلکو ته سلوټ کوون خلکو ته ریسپیکټ کوون باقي رزق ورکوونو والا ذات پاک پروردگار ده. بهشکه اراده هم دغه سي بلند پکار دي چې رزق الله ورکي د الله نه علاوه انسان اسم نشي کوله. بل دویمه خبره ده تاسو کار روزګار واده مو کړی؟ جی الحمدلله ما واده شته دي او 2 زمن مدي عبادت دوراني او سودیس دوراني. نو بیا کار روزګار څه ذریعہ شته تاسو؟ بدنه نو خو جی مونږ هیڅ ذریعہ نشته یعنی سبې 9 بجې نه مسوتن 9-10 بجې پورې زمونږ هم دا ګولډن مین یو رول دا یو پلی دا دکان مخته ودرېږو بیکرۍ مخته ودرېږو اوپننګ ته لاړ شو کرکټ فیسټیول ته لاړ شو څه زمونږ د نصیب کې وي او خلک الحمدلله تعاون هم کوي او مونږ سره رابطې هم کوي او دا زمونږ تاسو د روزګار یو ذریعہ ده؟ بېشک د روزګار یو ذریعہ ده او څونکې پی ایس ایل بالکل نږدې ده نو پاکستان کرکټ بورډ چیرمین نجم سیټي صاحب پرون ما سره وټساپ باندې رابطه کړې وه او ما ته یې خپل تصویران راواستوه که ته یې د مو معیار مطابق وي نو ضرور پی ایس ایل 8 کې به ان شاء الله الرحمن د کی پی کې فرست ګولډن مین رحمت دورانی سے بتا سو گو رہی کدے اللہ خو خوی انشاءاللہ زب خپل پرفارمنس پی ایس ایل 8 کې پھر کونو دا پارا بالکل تیار هم که پېښور زلمی دی اسلام آباد یونایټډ دی څومره هم ټیمونه ملکانان دا اوري نو ماته یو ځل موقع راکوي بیا ان شاء الله که زه تاسو مهرباني نه غورځېدم نو بخیر د ماته لیفټ مه راکوئ. تاسو خپل نمبر په سکرین ورکړئ کم خلک تاسو سره مینه کوي او راغواړم. زما جی واتساپ او موبایل نمبر هم دغه دی 0330 98 412 یعنی 0330 98 412. مننه. بالکل قدرمنو په دغه چوک کې ولاړ ګولډن مین دی هم د بچو د پاره جی محنت کوي او پند دی جی دلته ولاړ دی په چوک هر ګاډي ته سلوټ کول هر انسان ته سلوټ کول هر طرف ته مخ تا وخل دا ډېر ګران کار دی
حکومت له پکار دی چې داسې خلک سپورټ کیو دوی سره مرسته وکړي بیا موږ هم په لارو ځو پکار ده چې د دوی سره مرسته کوو ځکه د دوی بچي دي د دوی احساسات دي دوی زړونه لري او بل د دوی یو شوق دی دام یو کردار ادا کوي ولاړ په دې چوک دا زلمه ضرور سپورټ کی د دې نمبر هم په تاسو ته په سکرین ښکاری کدی تاسو کوم پروګرام کې راغواړئ د دې نمبر په سکرین ښکاری ګولډن مین به حاضری او ان شاء الله دوی خپل پن ظاهري تاسو چې کم پن دی هغه لږ ظاهره کوي په کیمرا باندې زمان خو جی او سټیج رولم دی او د نه لوز سلامون کو کوي شم کنه الله خوشحال لرا او من خو دا هر یو سلګری فنکشن وی نو ان شاء الله الرحمن ما ته الله پاک یو داسې یو ذهن راکړی دی فن راکړی دی چې پورا دنیا کې په دومره کم ټایم کې په یو منټ کې چې ما نه ښه ټیک ټاک جوړ کړو نو زه به هغه ته انعام ورکړم ما تاسو راوغواړئ په سلګري فنکشن کې په سکول فنکشن کې په پیرنټس ډے کې کیډټ کالج وي څومره هم د کې پی کې میجر یونیورسټیز دي زه ان یو منټ ما ته ټایم راغی که ما ټیک ټاک پورا ورلډ کې داسې چا جوړ کړو نو ان شاء الله بس بیا ما جرمانه کوي اځه ګولډن مین صاحب دا ګیټ اپ چې تاسو جوړ کړئ نو بیا دا ځان صفا کول دا په څه باندې ځان صفا کوي دا کلر څنګه بوځي د ځان نه دا خو جی چې کله مونږ کور ته لاړ شو به 11:30 بجې بدرې ټیمانو به شیمپو ورسره به خټو تیل پټرول ډیزل سپیرټ او سر تیل او تینر شو هغه سره تقریبا 3.5 غنټې ته به ریموو من لګي کنه ځان باندې خواري کول ځان صفا کوي هغه ځان صفا کو به 12 بجې ځان جوړوي پاغي څومره مهنتي جی هغه تقریبا 1.5 سے 2 घंटा لګي 1000 سے 1500 روپے پر ډے باندې خرچا ده دکاندارانو ته فنر خو قرض راکړي هغه وسه لپاک ته کله درکې به بخیر مونږ چرته نه وینا چې تعالی پاک کامیاب کی به ان شاء الله تاسو روپے بچرته هم نزي ان شاء الله دا 1500 روپے ډیلی بیس باندې تاسو خرچه ده 4-5 غنټه وخت ضایع کیږي ګران کار نه دی جی یې راځي خو بس ما درته وایو چې سلیبریټي جوړیږي یا فن دنیا ته خای نو ځان خو بکار خله 18 غنټې دلته زه ولاړم نو ما خپونه د ما مزغونه د ما لسونه یو پروردگار خبر دی ما خو چاته نه فیلینګ خو څوک چاته زهره ویل نشي او تاسو خپل ګوري په من میدان ولاړم الحمدلله څه غوښتنه کوي جی حکومت نه د حکومت خو جی الحمدلله ډېر کوپریټو حکومت دا سابق وزیر اعلی محمود خان صاحب او دلته کوم زوال بنگل صاحب او د مو منسٹر صاحب پته شوی دا شریعه افریدي صاحب منسٹر صاحب پته شوی دا د ما مې نه پته شوی دا هغه نه مې نمونه غټلې دي موجوده حکومت دا کلچر ډپارټمنټ دا غو نه ریکوست دا هغه ته مو ریکوست کوي شو سوال خو کوي شو زور خبره ده نه هغه د کلچر ډپارټمنټ کې څومره غو ته فنکاران لګي سرکاري سطح باندې ما فنکار ډیکلیئر کوي کاغه بار ملک تزي کا پاکستان کې وی کا پیښور کې وی نو حکومت سطح باندې کځ زم نو ما ته کورنج هم ملويږي ما ته ان شاء الله انعامات ملويږي ما ته ان شاء الله پیسې ملويږي ما ته عزت ملويږي اصل شی د فنکار یو عزت طلبګار وي سمون ته عزت ملاوي شي سمون سرکاري ډیلیګیشن ته بار ملک تزو او دا قطر ورلد کپ شو دبي کې ایکسپو شو او د پی اس ال دا نو موږ د فنکارانو جی ته بار ملک خلک راغواړي پاکستان کې لکونو روپو باندې خلک فنکار هایر کوي نو ما غوندې غریب سړی ته مقاور کون پکار ده ما ته اوس وظیفه پکار ده ما ته وظیفه پکار ده ما ته ډونیشن پکار ده ما ته شمه بنسپتی ولا اډ راکړي ما ته پیپسي ولا اډ راکړي نو ان شاء الله زم پاکستان هم زم تاسو پښتون رورم پښتونخوا ولم کچېره ما فن بار ملکونو ولا سره وي نو ټول خلکو به غو سره اپریشیټ بینک کوله چونکی زه پښتون یم غریب یم کرے کور کې پته کېږم شپې ممبتي ولګو رزق قدرتي رڼا باندې گزارا کو الحمدلله ده حل باندې الله پاک نه زه خوشاله یم زه خپل بچو ته حلال رزق یوسم هغه سملی به زه څلور رکعات لسر رکعات الله تعالی نو کوم تهجد کوم الله نه دوا غنی الله ده حل بدر نه کې یاله په ده حال کې ته خوشاله الحمدلله میډیا ولمرګر رزي سلزرمنټ روانه دوه کړې الله دو سره خو کې دوه گاډي سره دوه سټاف سره ودرې دو ماته یو ریسپیکټ راکړو ماته اونر راکړو زه تاسو ډېر شکریا ادا کوم الله دې ته بدله دنیا آخرت کې ډېر کا څومره تاسو ما قدر کوئ د 1000 ګونه الله پاک تاسو قدر ډېر کا थैंक यू सर الله محمد لرا ډېر خوشالي الله من نصیب کا ګډ لاک ما تو فالو کړی دی ما ډېر غټ ارمان وو چې کله به د موبایل سرګه د کیمرې په مخ کې به زه ودرېږم خپل زړه حال به دوته زه ان شاء الله پېښ کوم تاسو په خدای یقین وکړئ دا کلمات تاسو ته الله رضا دې پر تروم چې لا اله الا الله محمد رسول الله سما ستر اختر سبای مون مکړه دا په موټر سایکل باندې 78000 په موټر سایکل وو زه لاړم په یوسف جان سے پسې چرسدی تا عمرزو تا عثمان زو تا پیښور تا پتنګ چوک تا یو ځای منه د پرخه سمول یره کومه ویډیو کې هغه کوړ درځي پیښور درځي به شپې هغه ملاو نشو بار هغه یو بيزي سړی ده هغه تر برنو ماته ولې سره د پتنګ چوک پته کې واټ ټول پیښور اکثر پورا ریز ما شان کړو 11:30 بجې څخه زکور درن مستړې سم لستم نو سوي ما چاته دولو هغه نه کنه بچا ته ځان نه برن
باران به جوړای باران باندې جوړای ته به ځان پټه جوړای ته ځان دومره سلیبریټي جوړا کا دومره مشهور شه دومره مهنت وکا چې دا میډیا ولا بنتا درځي حکومت کور ولا بنتا درځي تاسو سره بخلا کار رابطه کې ته دومره مهنت خو کا خپل ځان خلکو ته شو کا به سب جان لاله چې تنه لاله زه د فریاد ټي وي الحمدلله ډیر کوم کیمرامین صاحب ته دوه شکریا ادا کوم چې الحمدلله دومره خسته انټرویو یم ته ما سره الفاظ نشته چې دوه کومه ریسپیکټ راکړو کوم عزت راکړو چې دوه فیسبوک الحمدلله لایک کوم شیر کوم چې دوه کوم انټرویو نه کوي کوم دوه احساس د پښتنو د پاره کوم आवाज وی چتای تاسو د ما طرف نه ډیر زیات سلوټ سلام الله مشاد او آباد لرا مننه جی قدرمنو ګولډن مین صاحب پړل کې ډېرې ګیلې لري وسوسې لري د حکومت وخت نه الله دیو کی چې څنګه دی وي چې یو سلیبریټي شم او واقعي ته سلیبریټي چنن زتا د پروړو درم داسې بهر میډیا والا تاسو ته ودرېږي تاسو یو سلیبریټي مت بنه بیلې ثانک یو سر مقام به څوک ورکوي الله رزق څوک ورکوي الله روح زمونږ د چا په لاس کې د الله چې کله زمونږ ټایم پوره یو سکند مخکې وروسته موږ نه مرو د الله نه به امید ساتو الله دې تاسو کامیاب کړي انشاءالله کتونکو داسې خلک سپورټ کوي ضرور د دوی سره مرسته کوي چې په لاره تېرېږي دوی بچیان لري خواهشات لري دام ژوندي خلک دي جی 4-5 घंटे پورس کې مهنت کې بیا 1500 روپے په ځان خرچه کوي چې دغه ګیټ اپ جوړي او بیا دغه ګیټ اپ سپاکی په دې خرچه راځي ضروری سپورټ کې د دې سره ما شاهد خان شهل اجازه راکړي د الله په امان مین صاحب دا زمونږ د طرفه ثانک یو سر ډېر مهرباني الله مو خوشاله نه سر په ډېر څه قبول دي په ډېر څه قبول ثانک یو الله په خیر راسو مننه جی الله سر یو په چې اوس کې ما سره کینه اکرام مننه ثانک یو سر الله دې همت بنه ویلې نه جی نه ډېر مهرباني الله مو دنه